أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ائتوا خلقوا اتقوا يريغي ربكم دخبل ربنا الذي دا غزاتنا خلقكم چه پیدا کړی تاسو من نفس واحدة دیو نفسنا وخلق او پیدا کړی دا منها دغه نفسنا زوجها بیبی داغه وبث او خور کړی دی منهما د دې دوانونا رجالا كثيرا ناری نډیر ونساء او زنانا واتقوا الله او يرکوي د الله نه الذي دا غزاتنا تساءلون چې سوال کوي تاسو دیو بلنا به د الله په نوم باندې دویمه ترجمه تساءلون چې سوال کوي تاسو به د الله په نوم باندې دریمه ترجمه تساءلون چې سوال کوي تاسو به د الله نه والارحام او ويریږي د رشتې پرې کولونه ان الله یقینا الله پاک کان علیکم دې پتا سمانی رقیبا ساتونکې وآتوا اليتامى او ورکوي یتیمانانو ته اموالهم مالون داغي ولا تتبدلوا الخبيث او ماخلی پلیت مال بالطيب په بدل د پاک مال کې ولا تتبدلوا الخبيث او ماخلی حرام مال بالطيب په بدل د حلال مال کې ولا تاكلوا اموالهم او مخری تاسو مالونه د یتیمانانو الى اموالکم سر د خپل مالونو انه یقینا دا کار کان حوبا کبیرا دا گناہ لویا حوب گناہ کبیرا لویا انه یقینا دا کار کان حوبا کبیرا دا گناہ لویا وَإِنْ خِفْتُمْ او کچرتا یریدی تاسو الله تقسطو چې انصاف کوونه کې فی الیتاما په بارا د یتیمانانو جنکو کې فانکحوا نکاح کوي تاسو ما د اغه سرا طاب چې حلال دي لکم تاسو د پارا من النساء د زنانونا مثنا د دو سرا او ثلاثه او د دریو سرا او رباع او د سلور سرا فإن خفتم پس کچرتا یریدی تاسو الله تعالی چې انصاف کوونه کې فواحدتن نو گزار کوي په یو باندې او ما یا پاغي باندې ملکت ايمانکم چې مالکان دي په خلاصونه تاسو ذالک دا کار ادنا دا ډیر نږدې دي الله تعالی چې ظلم بنه کوي وآتوا النساء او ورکوي زنانو ته صدقاتهن مہرونه دا غي زنانو نحلتن په خوشالۍ سره فإن طبنا پس کچرتا او بخیدا زنانا لکم تاسو ته عن شيء شيء منه دغه مالنا نفسا فخپل خوخا فكلوه نخري تاسو غیلرا هنيئا مريئا مزیدار مريئا بنقصانا یا هنيئا بگنا مريئا بمرضا هنيئا چپاغي کی گناہ نشتا او مريئا چپاغي کی نقصان بدنی یعنی مرض وغیرہ پکې نشتا فکلوه پس خوري تاسو دغه مال لرا هنيئا په مزي سرا مريئا بے نقصانا هنيئا بگنا مريئا بمرضا ولا تؤتوا السفهاء او مور کوي خمقلتا اموالکم مالونا التي اغمالنا جعل الله چې ګرځوري دی الله پاک لكم ساسو د پارا قیاما سبب د ژوند تیرولو ورزقوهم او خوراک ورکوي غویتا فيها پاغي کې وکسوهم او جامع ورکوي غویتا وقولوا او وای تاسو لهم دغه مقلانو تا قولا معروفا وینا نیکا یعنی قمقلان نیک داغي مال اغي د تور کې نو هغه بزای تی ورله شریعت مطابق ساته او بیا رستو چې کله هغه عقل منشنو بیا غیتا واپس ورکړه وبتلوا اليتامى او امتحان کوي په یتیمانانو باندې حتا تر دې اذا بلغ النکاح چې کله ورشيږي نکاح ته نکاح نه مراد وخت بلوغ دی وابتلوا اليتامى او امتحان کوي په یتیمانانو باندې حتا تر دې اذا بلغ النکاح کلا چورشیږي وخت د نکاح ته کلا چورشیږي بلوغ ته فین انستم پس کچرتا معلوم کړه تاسو منهم د دینا رشدن او خيار توبه تاسو پوښ و چې دیو سو خيار دی او د خپل مال حفاظت کولی شي فدفعوا نو ور کوي الیهم اغیتا اموالهم داغي مالونا ولا تاكلوها او مخردا مالونا اسرافا
بے ځای خرج کولو سره په اسراف سره یعنی په بے ځای خرج کولو سره و بدارن او په تلوار سره ان یکبرو د وجی د یری د غټیدلو دا غوینا ته د مال زر زر خوري چې دا سینره چې ډیر غټ شو بیر نه خپل مال وغواړي نو راشه د غټیدونه مخکې ختم کړه الله فرمایي دا څه بنه کوي ولا تاكلوها او مخری دا مال د یتیم اسرافا په بے ځای خرج کولو سره و بدار نو په جلدی او په تلوار سره ان یکبرو د وجی د یری د غټیدلو د یتیمانانو نه ومن کان غنیا او څوک چې مالدار وي فلیستعفف نو ځان دی وساتي د دې مالنا ومن کان فقیرا او څوک چې تنگ دستوي فلیاکل پس خوراک دی کوي بالمعروف د شریعت مطابق پنی کی طریقې سره مطلب دا د یتیم مال د سره دی نو هغه په کاروبار کې ولګوا او د شریعت مطابق څخه ګټه تاخله ساغله ورکوا فاذا دفعتم پس کلا چې ورکوي تاسو الیهم دی یتیمانانو ته اموالهم مالون داغي فاشهدوا نو گواهان اونې سي علیهم پدیبانه وکفا بالله او پوره دی الله پاک حسیبا حساب کوونکې للرجال نصیب د نارینو د پاره برخه ده مما داغ مالنا ترک الوالدان چې پرې خو دې مور او پلارو والاقربون او رشتہ دارانو وللنساء او د زنانو د پاره نصیب برخه ده مما داغ مالنا ترک الوالدان چې پرې خو دې مور او پلارو والاقربون او رشتہ دارانو مما یعنی د اغه مال نه قل منه کم وی د دې مالنا او کثرا او کزیاتی کمال ډیر دی او کلک دی څنګه چې بکیدو زوی سره د قشان د لور خور ایسه بکیوندا نصیبا مفروضا ایسه دا مقرر کړی شوی د الله د طرف نه مقرر ده و اذا حضر القسمه کله چې حاضر شي تقسیم د مال ته اولل قربا خپلوان والیتاما او یتیمانان والمساکین او مسکینان فرزقوهم نو خرچ ورکوي دی ته منه داغینا وقولوا او وای تاسو لهم اغیتا قولا معروفا وینا نرما وليخشى الذين او اديريږي هغه کسان لو ترکو کچر تفریق دي من خلفهم ځان درستو ذریه اولاد ضعافا کمزوره خافوا عليهم نو یریږي دوی داغي په بارکه وليخشى الذين او اديريږي هغه کسان لو ترکو کچر تفریق دي من خلفهم د ځان نرستو ذریه اولاد ضعافا کمزوره خافون یریږي دي علیهم داغي پبارکی فلیتقوا الله پس اديريږي د الله نه وليقولوا او وای دي دوی قولا سديدا وینا برابر وینا حقا ان الذين يقينا هغه کسان یاکلون چې خوري اموال الیتاما مالونه د یتیمانانو ظلمن پناحقا په ظلم سرا انما یقینا یاکلون اچیدا خلق فی بطونهم په خپل خېټو کې نارن اورو اصل کې دا مال د یتیم چې دی خوري د ته مال ښکاری خدا سبب د اور دی وسيصلون او زردا چې داخل بشي دا خلق سعیرن اور لمبو والا تا